الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو مسلمانانو مشرانو محترمو ستاسو مخکې ستاسو وړاندې ما د الله تبارک وتعالى دا عظیم کتاب د قرآن مجید صحیح سے تلاوت فرمایو رب العالمین دی صحیح وینا صحیح اوریدل اللہ جل شانہ دی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی زما عزت مندو اللہ جل شانہ د خپل بنده د معاف کولو د فار رب العالمین لاری ګوري چې څنګه طریقه باندې زما دا بندي و عمل وکي او هغه عمل په وجه باندې زه د دې مغفرت وکم نو بدی عملونو کې یو عمل هغه موز دی انسان په جسم کې د ټولو نه اشرف او احسن د انسان په جسم کې د ټولو نه ښایسته څیز هغه مخ دی هغه مخ کې الله سترګې پیدا کړي هغه مخ کې الله رب العالمین انسان ته پوزم ورکړي هغه باندې ښه بوی او بد بوی راځي هغه مخ کې الله رب العالمین زبانم پیدا کړي دی انسان ځان ذلیل کی ځان عجز کی اور راشی اللہ تبارک و تعالی تا سیدہ باندې پریوزی دا اللہ جل شانہ رحم په جوش کې راشي د دې مثال داسې دی یو سړی د چا سره یو خبره باندې ورانه راشي اول پسې کور ته لاړ شي معافي تی غواړي بیا پسې جرګه ویلېږي جرګه باندې مروغه نه کوي بخبلت لو باندې طلب هم صلح ته تیار نه دی چې کله د انسان راولېږي او د خپل د سر پټکې راوالي هغه د دې سړي په خپو کې کیدي
یا خپل څادرګي راولي سړي په دې خپو کې کیدي، یا خپل بچی راولي ورکوټه ماشوم او د انسان په دې خپو کې کینی، د انسان په زړه کې رحم راشي. دغه شانتي انسان او مسلمان بنده دی چې کله مسلمان بنده د الله ته سجده باندې پریوزي، د الله جل شانه د خپل شان مطابق رحم په جوش کې راشي. او د هغې مثال زمونږ او تاسو مخکې ته دی. د قیامت یو ورځ را روانه ده، یو سخته ورځ ده، خوفناکه ورځ ده. زما عزتمندو داسې ورځ ده بچی به د پلار نه تختی، ښځه به د خاوند نه تختی، دوست به د دوست نه تختی، گاونډي به د گاونډي نه تختی. هر انسان سره به یو فکر، یو غم، یو درد ورسره وي. دغه خوفناک او سخت ورځ باندې با خلق په تکلیف کی. اوږد حدیث ته اول به خلق د آدم علیه السلام پسې لاړ شي، و آخر کې براشي محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم ته. اوس په دغه ټیم کې نبی علیہ السلام کم داسې عمل کوي چې د الله رحم په جوش کې راشي. لکه دغه ورځ باندې به الله پاک ډېر سخت غوسه وي. حضور صلی الله علیه وسلم با الله ته سجده باندې پریوزي. نو چې کله سجده باندې پریوزي، نو دغه سجده باندې چې کله حضور صلی الله علیه وسلم پریوزي، نو د رب العالمین رحم په جوش کې راشي. او الله به فرمایي ای زما محبوبه سرفور تکا او سفارش کو، وستا سفارش قابل قبول دی. زما عزتمندو د اسلام ابتدائی جز، ابتدائی بنیاد هغه کلمه ده، او د هغې نه دویم جز او دویم بنیاد هغه مونځ دی. زما عزتمندو چې کله مسلمان بنده مانځه باندې ودرېږي او دی وی الله اکبر، الله رب العالمین ته دا دومره خوښ دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمای التکبیرة الاولى خیر من الدنیا وما فیها. رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم د تکبیر الله سره مسکول دا دنیا او څه چې په دې دنیا کې دي د دې هر سره نه الله ته خوښ دي. علما فرمای دا خو ډېر اعمال دي. آیا د دې ټولو اعمال چې کوم حج په چا باندې فرض دی، د دې هم دا لوی عمل دی؟ چا باندې زکات فرض دی، د دې هم دا لوی عمل دی تکبیر الله سره مسکول؟ زما عزتمندو علما د دې معنی داسې کوي چې دلته دا ما عام دی. معنی دا چې په دنیا کې څومره نفلی اعمال کېږي، دنیا کې څومره نفلی اعمال کېږي، د دې نفلی اعمالو په مقابله کې الله ته دا خوښه ده چې انسان د تکبیر الله سره مونځ وکړي. بیا زما عزتمندو چې کله دې مانځه باندې ودرېږي، دی وی الحمدلله رب العالمین، نو الله جل شانه جواب ورکوي حمدنی عبدی، زما بنده زما حمد بیان کو، زما بنده زما صفت بیان کو. څنګه صفت ده؟ الحمدلله رب العالمین، ټول ثنا صفت لله خاص الله لردی، رب العالمین چې د عالمین رب دی. زما اوس د رب یوازې نه دی، په دې دنیا کې چې څه په نظر راځي، که د اسمان دی او که ځمکه ده، انسان دی او که فیری دی، ونه ده او که اوبه دي، د دې ټولو رب څوک دی؟ الله دی، رب العالمین دی. چې کله بنده ووایي الرحمن الرحیم، الله جواب ورکوي اثنا علی عبدی، اللہ فرمائے زما بندہ زما ثنا صفت بیان کو. چکل بندہ وی مالک یوم الدین، اللہ جواب ورکئی مجدنی عبدی، زما بندہ زما بزرگی بیان کلل، زما بندہ زما لوی بیان کلل. چکل بندہ وی ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، بندہ سوئی اللہ منستا عبادت کو
الله مونږ ستانه مدد غواړو. الله جواب ورکوي دا زما او زما د بنده ترمنځ ده، څه چې زما بنده غواړي زه به دې له ورکم. او چې کله دی وایي صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، الله فرمایي دا خاص زما د بنده د پاره ده. ځکه دې ځکه بنده یو عجیبه دعا کوي، دې سوی اهدنا الصراط المستقیم، خدای ماته نیغه لار وښیه، خدای ماته سیده لار د جنت وښیه، خدای ماته سیده لار ستا د رضا وښیه، ماته د هدایت لاره خدای وښیه. ما ځکه دې دعا کوي هغه لار چې تا پې انعام کلی دی. نو انعام والا کم خلق دي؟ نو قرآن مجید د انعام والا تذکره کلی ده. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انعام والا کم خلق دی؟ اللہ رب العالمین انعام بچا باندې کوي چا چې د الله اطاعت وکړو، چا چې د رسول الله اطاعت وکړو، چا چې د الله ومنله، چا چې د رسول الله ومنل. فاولئک مع الذین انعم الله، په دې خلکو باندې الله انعام دی. الله به دوله صبر کوي د قیامت په ورځ باندې، د حشر د میدان په ورځ باندې، د حشر کې د هغه خلکو سره الله مرګرتیا نصیب کی. مع النبیین، د پیغمبرانو مرګرتیا به الله نصیب کی. والصدیقین، د رښتینو خلکو مرګرتیا به الله نصیب کی. والصالحین، د دیندار خلکو مرګرتیا به الله نصیب کی. فرمای وحسن اولئک رفیقا. الله فرمای دا خلق په مرګرتیا کې ډېر ښایسته خلق دی، دا خلق په مرګرتیا کې ډېر ښایسته خلق دی. نو زما عزت مندو موږ الله رب العالمین په خپل بنده باندې فرض کړی دی. او چې کله به حضور صلی الله علیه وسلم ته کلم سخت تکلیف راغلی دی، حضور صلی الله علیه وسلم مازه طرف ته متوجه شوی دی. یعنی د موږ په وجه باندې د رب العالمین رحم په جوش کې راځي، د موږ په وجه باندې انسان کی عاجزی پیدا کیږي، د موږ په وجه باندې الله جل شانه د خپل بندا دعا قبلې. نو زما عزت مندو حدیث مبارکه کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موږ کولو کې زما د سترګو یخواله دی. یعنی چې کم سړی موږ کوي دا د نبی علیه السلام سترګې یخی، او چې کم سړی موږ نه کوي دا د نبی علیه السلام سترګو ته تکلیف ورکوي، دا د نبی علیه السلام سترګو ته تکلیف ورکوي. زما د پندو قرآن مجید کې الله رب العالمین سے فرمائی لا نسألک، اے اللہ فرمائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ فرمائی تخلا بخپل باندے لیکن خپل اہل تم دمازه تعلیم ورکوا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، بخپل خو بخام خاموس کے لیکن خپل اہل و عیال تم دمازه تعلیم ورکوا. لا نسألک رزقا نحن نرزق، اللہ فرمائی زتا سو نسوان نکم چی ما تا رزق را گئی، اللہ فرمائی رزق خوزه در کوما، رزق خوزه در کوما. نو علماء دا دی مقصد بیانی مانا دادا چی کم انسان داوئی چی زما رزق اللہ پراخ کی، زما فرزق کی اللہ پاک برکت واچی، زما پر رزق کی اللہ پاک خون و الفت پیدا کی، نو آغا دی مس پا پابندی سره گئی، آغا دی مس پابندی سره گئی. مانا دا چې د موس په ذریعہ باندې الله جل شانه د دې پر رزق کې الله پاک برکت اچي او د دې پر رزق کې رب العالمین کمې نه راولي. نو دی وجه باندې زما عزت مندو کوم کو تاسو لږ سوچ او فکر وکړو، دنیا شي خلق داسې دي چې هغه سحر مز قضا کی، حالانکه الله دې کومه فیشه معاف کی. د سحر مز بارک حضور صلی الله علیه وسلم سے فرمایي لیل جنار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ضرور بالضرور خامخا د جہنم ور ته بهر هغه کس نه داخليږي
چې د انور د راختلو نه مخکې مونځ کوي او د انور د پریوتلو نه مخکې مونځ کوي، معنی د سحر مونځ کوي او د مازدیګر مونځ پابندۍ سره کوي، الله جل شانه به دې د جهنم اور ته نه داخلي. دا د حضور صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک دي، دا به د جهنم اور ته الله نه داخلي. نو زما عزتمندو دا ولې ځکه دا سحر مونځ فرمایي چې کله انسان د سحر مونځ وکړي د دې انسان سره د رحمان جنډه ور سره، او چې کله انسان بنده د سحر مونځ قضا کړي د دې سره شیطان جنډه ور سره. اوس زما عزتمندو شیطان د الله دشمن دی، شیطان د الله سره دشمن دی. څنګه چې انسان د مسلمان بنده د شیطان دشمن دی، د شیطان د مسلمان دشمن دی، د قشان دی د رب العالمین دشمن هم شیطان دی. اوس زما عزتمندو یو سړی سحر مونځ قضا کو، الله دې کمې پیسې معاف کړي، او د دې سره د شیطان جنډه ور سره ده، نو که په دې وخت کې د مرګ راغی او الله ته مخامخ شو او د الله د دشمن جنډه ور سره ده، نو د الله رحم به جوش کې راشي؟ نشي راتلی. د الله رحم به الله په جوش کې راځي چې ستا په لاس کې د رحمان جنډه در سره، ستا په لاس کې د الله جنډه در سره. نو د سحر مونځ کول د انسان په لاس کې د الله جنډه ده، او سحر مونځ نه کول د انسان په لاس کې د شیطان جنډه ده. د قشان زمای د پندو فرمایي چې کم مسلمان د سحر مونځ د جمع سره وکړو وای دی له الله رب العالمین د خپل بنده له څومره ثواب ورکوي. فرمایي من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام نصف الليل. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د ماسوتن مز په جمع سره وکړو الله تبارک وتعالى د خپل بنده ته د نیمې شپې د عبادت ثواب الله ورکوي. ومن صلى الصبح في جماعة او چا چې د سحر مز په جمع سره وکړو نو فکأنما قام نصف الليل، دلم رب العالمین د نیمې شپې د عبادت ثواب ورکوي. خبره ظاهره شوه، خبره معلومه شوه، خبره کې څه پټ پنۍ پاتې نه شوه. نو د دې خبره معنی دا شوه چې د ماسوتن د مز کولو په وجه باندې د نیمې شپې عبادت او د سحر مز کولو په وجه باندې د نیمې شپې عبادت. معنی دا شوه چې د سحر او د ماسوتن مز د کولو په وجه باندې د ټول شپې د عبادت ثواب الله درکو. لکه ټول شپه چې ته الله ته ولاړې دومره ثواب الله رب العالمین تعالی درکو. دغه شان زما عزتمندو فرمایي چې کله سړی ته دا پته ولګېدله چې د سحر او د ماسوتن مز په وجه باندې الله تبارک وتعالی د خپل بنده ته څومره ثواب ورکوي، وایي که دا د انسانانو ته پته ولګېدل چې الله په دې څومره خوشحالېږي او الله په دې باندې څه ورکوي، وایي دا به په تولیدو باندې راځي. تولیدو معنی دا که د دې په خپو کې طاقت نشته نو دې به د خېټې په طاقت باندې لکه څنګه چې ماشوم خپاړې زده کوي دې به په خپاړو باندې ځان جومات ته رارسوي. څومره لوی ثواب دی زما عزتمندو. او دغه شانتې وایي د سحر مز او د ماسوتن مز نه دی ګران مګر په چا باندې ګران دی کم سړي کې منافقه دي، دې باندې د سحر او د ماسوتن مز ډېر زیات دروني. ځکه زما عزتمندو حدیث مبارک مفهوم دی چې کله د سحر ټیم د مانځه ټیم شي نو شیطان راشي او دا شیطان د دې انسان په دې خوله کې په دې پوزه کې تشبول وږي او د هغه تشبول دومره اثري دومره خطرناک جادویي چې تاسو یقین وکئ په ټوله شپه کې په خوب کې دومره خوند نه لکه په دغه ټیم کې چې څومره خوني. دا د شیطان د هغه جادو اثري. نو چې کله مسلمان بنده راپاسي او دې دعا ووایي الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور او د هغې نه پس چې کوم دی چردام طرف ته لاړ شي نو تاسو خیال کوئ کله چې سړی سحر د خوبه راپاسي د خوله کې اسخاق وني، د خوله کې اسخاق وني، معلومیږي دا چې دا د شیطان هغه تشبول دی، د شیطان هغه جادو دی. نو دې خولې ته اوبه ور واچوي، خپله خوله بزیداره ښکلې ښایسته پاکه کړي، د شیطان هغه ګنده اثرات د دې د خولې نه بار ته وځي. نو زما عزتمندو چې کله سړی اوده پاتې شي او د شیطان هغه اودس ماته د دې په دې خوله کې دننه پاتې شي ظاهره خبره ده چې دې سحر راپاسي د دې د خولې نه خو به خبر نه وځي. دی به چې سحر راپاسي الله دې کمې پیسې معاف کړي د ټول نه مخکې به خپل ماشومانو ته کنځلې شروع کړي، د ټول نه مخکې به خپل بچو ته کنځلې شروع کړي، بیا چې بهر ته راوځي سترګو ته یې ګوره ته به چې چېرته ځناور راووتو. ځکه د باندې د پندو هغه شیطان داسې جادو کړی دی چې هغې د جادو لاندې کړی دی. نو دې وجه باندې زما عزتمندو مز یو بهترین عمل دی،
خوز دا موس کولم دی کنا اللہ فرمائی فویل للمصلین ہلاکت تیوی دا موس کون کو دا پارا آغا موس کون کی الذین هم فی صلاتهم ساہون چی دا خپل مزنم نا خبر دی دا خپل مزنم نا خبر دی ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارک مفہوم دے سڑے بش پیتا کالا او یا کالا مزو کی لیکن دا اللہ پا حضور کے بے یو مزم قبول نہیں دا اللہ پا حضور کے بے یو مزم قبول لے ذکر دمائی دا پندو داموز دی صحیح طریقہ باندے نکے نبی علیہ السلام و تب بدترین غلوے لے دے صحابہ تپوس کئی اللہ نبی مانزہ نبا سنگ غلا کئی دا اللہ نبی فرمائی دا اگر رکو سی دو بخت طریقہ باندے نکے دا گیا دا پڑھنا چیلان دی شکنا یقینو کہ دا سی پڑھنا اوڑی کدرے کسانیم چوتا گولیشی وہ چی رکو نہ کتکی کنو تبی چملائی ماتا شوا بس معمولی کنو رکتا شو جملائی آواز کے ٹک گئی زمائی زپندو داولی زکر دا دغ دنیا محبت پسی نکشتا خود اللہ دا دین و دا موز محبت سی نکی نشتا دی حاقی غواپی کرشتے لیکن زمائی زپندو دا دی پکر نشتے سے چاہتا ولاڑے ما سخو اللہ تا ولاڑا ما دا اللہ سر ناز و نیاز دے حضرت علی رضی اللہ تنہو فرمائی وہ چکل زو آڑا مکانا زو یما چی دا اللہ سر خبری کو دا اللہ سر خبری کو نو مانزہ باندے ودرے گا مانزہ باندے ودرے گا او چې کله زویم چې الله زما سره خبرې وکي نو د قرآن تلاوت شروع کوم قرآن د الله خبرې دي کنه بیا تلاوت شروع کوم نو زما عزت پوندو دا خو د الله سره خبرې دي یو سړی د ملک وزیر اعظم سره وزیر اعظم خو لري خبره ده یو معمولی غونتی ایم این ایم پی خواته لاړو او دې خبرې زر زر کوي زر زر خبرې کوي زر زر هغه به تاولنی خبره دا کوي یاره مهرباني وکا خبره په قلاره باندې کوا ادب سره کوا صحیح طریقې سره کوا ما په خبره باندې پوهه کړه د هغې نه پس به بیا تعالی جواب درکو اس دی اللہ تا ولاړې او زه سره سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك نو د سبحان رب العظیم پته لګي نه د قیدی پته لګي نه د تشهود پته لګي نه پکې د دعای قنوت پته لګي ظاهر خبره ده موږ الله څنګه قبلې دیو جبان دي زپندو کې به الفاظ صحیح وي به مززر کې نو مززر ورې کې مز بقلار کوا ادب سره الله ته ودرې کو دا سوایا چې زما مخته د الله رب العالمین شان موجود دی زما خی طرف ته جنت دی زما گز طرف ته جهنم دی او زه د پولیس رات په پل باندې ولاړم او دا خبره ذهن کې راولا چې د دې موز نه پس بس زما د زندګۍ وخت پوره شو د دنیا نظم نو چې وسره ته پته ولګېدل چې یاره دا زما د زندګۍ اخرنی موز دی نو سم خیال دا موز په قلاره کوي که به نه کوي دې موز کې به خشوع خضوعي که به نه نو چې هر انسان دا سوچ وکړو چې دا زما د زندګۍ اخرنی موز دی زه به دا موز په داسې طریقه باندې کومه چې دا موز داسې وکم چې الله رب العالمین د موز په ذریعه باندې ما د هر ګناه نه بچ کړي ځکه زما د پندو یو صحابي دی او دا غلم د عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه دا صحابي د نبی علیہ السلام نه تپوس کې دی یو آیات باره کې فضائل اعمال کې شته ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر د دې آیات باره کې د نبی علیہ السلام تپوس کې نبی علیہ السلام ته فرمایي د دې آیات معنی دا ده چې د موز په وجه باندې الله رب العالمین خپل بنده د بے حیائی کار او د فحاشۍ کار نه الله پاک روکاو کوي الله منی کوي د موږ په وجه باندې نو دا صحابي وایي ما د نبی علیہ السلام نه دې آیات باره کې تپوس وکړو نو نبی علیہ السلام ته جواب راکړو چې یو سړی موس کوي او دی باوجود د فحش او د بے حیائی کار نه منی نشو نو فلا صلاة رسول الله فرمایي دا موز نه دی دا موز نه دی ګوره موز خو هغه موز دی چې تا د دروغ نه بچ کی الله دې موږ د دروغ نه وساتي ځکه زما د پندو دروغجن سړي باندې د الله لعنت وري فلجعل لعنة الله على الكاذبين دروغجن سړي باندې د الله لعنت وريږي دغه شان زما عزت مندو یعنی ته د خپل موز باندې دومره مهنت وکا دومره په قلاره وکا چې تا ته پته ولګي چې یار زما د موز ما د ګناه نه بچ کی کنه بچ کی آیا زما د موز په وجه باندې زما ایمانی قوت جوړیږي کنه جوړیږي نو ظاهر خبره ده چې کله تا ته پته ولګېدل چې یاره د ګناه کار مخې ته شو او په خپله د ځان ملامت وکړو چې دا ګناه ده نو ته په دې خبره پوه شې چې زما د اولنی عمل چې کوم موز دی نو انشاءالله زما دا موز د الله په دربار کې قبول دی دا الله ته خوښ شوی دی نو دې وجه باندې زما عزتمندو شپېته اویا کله موز به وکړي خو یو موز هم قابل قبول دی بیا زما عزتمندو تاسو به اورېدلي د علمای کرامو نه چې کله ګوره مؤذن اذان کوي نو دا شیطان هوا ولې ومنډې وي ځکه دا شیطان منډې وي چې دا مؤذن چې د کومې خبرې دعوت کوي دا ډېر عظیم دعوت دی او هغه دعوت ته مانځه دی نو پته لګي چې شیطان
مسکون کې چې کوم سړی مس کوي نو شیطان دا نه برداشت کوي چې مؤذن اذان شروع کی نو دې منډې وهي هوا ولي منډې وهي تختی هغه ځکه علاقه پرېږدي او چې کله مسکون کې مانځه باندې ودرېږي نو بیا شیطان ناشي او سینې تر منځه وردن نشي او بیا وسوسې وراچي کذا و کذا پلانکې کار داسې وکا او یاد ساتئ ګوره دا شیطان ستا په موز کې د دین کارم تا ته مخې ته کوي څنګه مخې ته کوي ولاړ به مانځه باندې ولاړ به ایسړي چاته وي یاره وایي څه خبر اتر غوندې کړه الله وزه و نشي یېرېدی و کرانه یېره شو مانځه کې به رایاده شي کرانه یېره شوه مانځه کې به رایاده شي او دا الله نظام دی تاسو یقین وکړئ د شیطان دومره محنت دی که نه یېره شوي خبره به تا ته مانځه کې رایاده شي یېرې شوي خبره پته لګي چې دا د شیطان هغه جادو وسوسې شروع دي ځکه هلته زما اوس ته مز چې کوم دی ما ورته چې کوم مز وایو د هغه په الفاظو باندې سوچ نه کوو ما ورته وایو سبحان ربی العظیم ما ورته وایو سبحان ربی الاعلی ما ورته وایو التحیات لله والصلوات والطیبات الله زما مالی عبادت هم ستا دپاره الله زما جانی عبادت هم ستا دپاره د هغې معنی باندې زمونږ او تاسو سوچ او فکر نه ظاهره خبره ده چې هغه ټیم کې د شیطان هغه وسوسې اثر وکړي نو بیا دې غریب ته دا پته نه لګي چې ما څو رکعته وکړله دې بیا دومره سوچ کې دې ته پته نه لګي یو سړی وایي د کور نه بار ته ووتو غاړې ته به لور اچولی او لور پټي ته بندو پټي ته تللی دی جو او زما نه خو لور هېر شوی دی واپس کور ته راغلی ښځې تېرې دې بدې شروع کړي تا ما لور نه راکړی دونه کړاو دې راکړو ښځې ودې کړو دې ولې د باس دی پروت دی که نه دې ولې ته وګوره چې دې وکتل نو لور پروت دی اوس زما عزتمندو دقه زمونږ او ستاسو حال دی بیا دا پته راته نه لګي چې یاره ما 2 رکعته وکړل که ما 3 رکعته وکړل که ما 4 رکعته وکړل ځکه هغه مز کې جان نشته زما عزتمندو چې کله مز جاندار شو جب نماز جاندار ہو تو زندگی بھی جاندار ہو چې کله مز جاندار شو زندگی به دې ښکلې شي زندگی به دې ښایسته شي نو دې وجه باندې عزتمندو چې مونږ او تاسو هر مز ده ګوره د هر مز کې الله رب العالمین خپلې پیدې ښودي هر مز کې الله رب العالمین خپلې پیدې ښودي بعضې خلک وایي یاره مونږ د شپې وده کېږو نو چې مونږ کله د آرام ګولۍ نه خوړلې مونږ له خوب نه راځي مونږ له بالکل خوب نه راځي حالانکه زما عزتمندو د ماسوتن مز فایده دا ده چې کم سړی ماسوتن مز پابندۍ سره کوي نو دې ته به الله رب العالمین په خوب کې آرام ورکوي دې له به خوب ډېر زر راځي بغیر د ګولو نه بغیر د استعمال نه د دې مز برکت به دې به د ځانه خبر نه ودوي او زما عزتمندو چې کله مز نه کوي نو بیا ظاهره خبره ده دې به بیا ګولۍ هم استعمالوي او ډېرې حربې به هم استعمالوي خو دې له به خوب نه ورځي زما عزتمندو په مز کې الله پاک چین سکون ښودی په مز کې الله رب العالمین د رزق دروازې الله کولاوي دې وجه باندې زما عزتمندو چې مونږ او تاسو په خپله مز کوو او خپل اهلو عیال ته خپل بچو ته هم د مانځه تعلیم ورکوو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي مروا اولادکم بالصلاة رسول الله فرمایي خپل اولاد ته د مانځه تعلیم ورکوئ وهم ابناء 7 چې کله 9 کالو ته ورسېدو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي د مانځه تعلیم ورکوه ځکه د 9 کالو نه مخکې چې کوم ماشوم دی نو دې غریب ته د خپلې صفایي پته نه لګي کېدای شي کپړې څښي جومات ته به راشي جومات په نافاکه کې ماشوم دی نه پوهېږي نو 9 کالو ته چې ماشوم ورسي نو څه نه څه پوهېږي چې پاکي او ناپاکي پېژني نو چې 9 کالو ته ورسېدو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي د مانځه تعلیم ورته شروع کړه د مانځه تربیت ورته شروع کړه او چې کله 10 کالو ته ورسېدو او مونځ یې قضا کو نو نبی علیه السلام فرمایي وضربوهم سزا ورته ورکړه بیا دې ووهه ولې مونځ یې قضا کو زما عزتمندو ظاهره خبره ده د هغې اولاد باره کې فکر نشته حالانکه الله دې که مې پیسې معاف کړي نن د دنیا دپاره او د دنیا ګټې دپاره دروازه کولاویږي خو د الله د دین دپاره دروازه نه کولاویږي د الله د اطاعت دپاره دروازه نه کولاویږي سحر کې دروازه کولاوه شول چاته کولاوه شول روان یم د الله کور ته روان یم فرمایي چې کله مسلمان بنده جماعت او مسجد طرف ته روان شو چې کله دې قدم دی نو رب العالمین و دې ویني کې ورکوي یو ګناه الله رب العالمین معاف کوي دې جماعت طرف ته روان دی مسجد ته راغی جماعت ته رادنه شو دعای وي اللهم افتح لي ابواب رحمتک مسجد کې کېناستو ټیم باقی دی نفل وکا حدیث مخې تک حتی اذا دخل
احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. نبی علیہ السلام فرمائی چې کله جمعه ته رادن نشوي، مسجد ته رادن نشوي، د کېناستو نه مخکې 2 رکعاته نفل وکړه. کېناستو نه مخکې 2 رکعاته نفل وکړه. بیا چې کله د مانځه ټیم شو، بالکل ادب او احترام سره کېنا، قبله ته مخ کا. زمای د پند وای الله رب العالمین په کومه خبر خوشاليږي؟ الله رب العالمین د بندنه په دې ډیر زیات خوشاليږي چې کله بنده د مانځه په انتظار باندې ناسي، چې کله د مانځه د الله د حکم په انتظار باندې ناسي. دویم الله رب العالمین په کومه خبره خوشاليږي چې کله بنده د روزمات ټیم دی، خوراک و تمخې ته پروت دی، خوراک کا هر څه مهیا دي، قدرت د اذان په انتظار باندې دی، د دغه اذان او د الله د حکم د انتظار باندې ناس دی. نو دی چې دا کوم انتظار کې ناس رب العالمین په ډېر خوشاليږي، الله په ډېر ځکه دعاګانې هم الله قبلې کنه، نو الله په خوشاليږي. نو به چې کله د مانځه ټیم شو، مانځه ته ودرېږي، نو خیال ساته څنګه به ودرېږي اول پړکې ښکارا کا، پړکې ښکارا کا، پړکې م پټوا، پړکې ښکارا کا او قبلې ته بالکل په مخامخ کا او بالکل په وقار او عزت باندې ودرېږي. الله فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله فرمایي تحقیق سره کامیاب دي مؤمنان. کم مؤمنان چې هغه مؤمنان چې په خپل منځونو کې خشوع خضوع کوي، نو چې ودرې دي. د خاشعون معنا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کړي المتواضعون، عاجزۍ باندې الله ته ودرېږي، تکبر مکو، په عاجزۍ الله ته ودرېږي. نه په مانځه کې خیس چټه ګورا، نه په مانځه کې ګس چټه ګورا، نه په مانځه کې چې کوم دی لاس پورته کوا. انتهایی ادب او احترام او تابعداري او په عاجزۍ الله ته ودرېږي. نو چې کله امام الله اکبر نو ته الله اکبر وایه، بالکل ادب او احترام سره ودرېږي. او دا مخې ته دا خبره چې دا زما د زندګۍ اخرنی مزد دی، نو چې کله بیا ښکته شوې، رکوع ته ښکته شوې، 3 کرته ادب او احترام سره ووایه سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. دوباره تاسو ټیم شته، امام نه دی پورته شوی، لږ دعا بس ووایه. حدیث کې راځي اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي. چې کله امام سمع الله لمن حمده نو وای ربنا لك الحمد. د دې نه پس الفاظ دي، هغه الفاظ حمدا كثيرا طيبا مبارکا فی. دا داسې الفاظ دي چې یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم مانځه په سلام وګرځو. نبی علیہ السلام دا مانځه کې د الفاظ چاوي، نو صحابه جواب نو ورکو، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک دبدبا او رعب الله ورکړو. نو صحابه جواب نکو، دوباره تاسو کو به چې تاسو کو. را صحابي و فرمایي د الله نبی د الفاظ ما وی. نو نبی علیہ السلام ته جواب کې فرمایل چې ګوره د اسمان نا 10 فرشته پته او د یو بل مخ کې کېده په دې خبره باندې چې د دې ثواب بدل کم، د دې ثواب بدل کم. هغه کم الفاظ دي، هغه د ربنا لك الحمد نه پس دا الفاظ دي حمدا كثيرا طيبا مبارکا فی. دا دی عزت مند به سیدې تلاړې خ ادب احترام سره وای سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى. خپ قلاره باندې وایا. دی هغه نه پس چې کله قاعده باندې کې ناس اخرنی رکعت ته سلام دی وګرځو، ادب او احترام سره دی خپل الفاظ پورا کړل، سلام دی وګرځو، زمای زپندو فدی الانداز دی موز وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم فرمای دا موز وته دعا کوي، دا موز وته دعا کوي. څنګه دعا کوي؟ حفظک الله کما حفظتنی. الله دې ستا حفاظت وکړي لکه څنګه چې تا زما حفاظت وکړو. الله دې ستا حفاظت وکړي لکه څنګه چې تا زما حفاظت وکړو. او الله دې نه کی، الله دې نه کی کدا موږ دې پناخه طریقه باندې وکړو، د رکوع د سجدې پکې پته نه لګېدل، نو دا موږ د خیری وکي سوې ضيعك الله کما ضيعتني. الله دې هلاک کله څنګه چې تاسو ضایع کړم. او دا موږ په دې تور کپړه کې راغونډ شي او د منګزار د مخ په ویشتل شي، نو زما یې زپندو د موږ هغه خیری به دې تقبل شي، نو تباہ برباد ګرځي. نور به څه شکته خو تباہ برباد ګرځي. نو دی وجه باندې زپندو چې به دې سلام وګرځو، چوت आवाज باندې وایا الله اکبر، 3 کرته وایا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. خپل ځای باندې به کېنا کټیم در سره 33 کرته وایا سبحان الله، 33 کرته وایا الحمدلله، 34 مرتبه وایا الله اکبر. بے آیت البیع کلمه وایا، بے آیت الکرسی وایا. زما زپندو فرمای حدیث کې راځي وای الله جل شانه د دې انسان په دې عمل باندې الله پاک دومره ګناونه معاف کوي که د سمندر د زګ مقداري ولې نه ټول ګناونه الله رب العالمین معاف کوي. زما زپندو دا د مستریقه ده به چې دعا واړي، ځکه د هر فرض مازه نه پس
د هر فرض مانځه نه پس الله دعا قبلوي، د هر فرض مانځه نه پس دعا قبلوي. نو د دعا کې چې موږ د الله سوتو، دعا کې موږ الله سوتو. یو صحابي د نبی علیه السلام نه تپوس کې د الله نبی تاسو د الله سوتوي د دې څه مقصد دی؟ د الله سونه تاسو جوت کړي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې کله مسلمان بنده دعا کوي وای د الله رب العالمین د طرف رحمتونه شروع شي د دې د الله سوت راځي، د دې د الله سوت راځي. نو په دې لاس کې د رحمتونه جمع شي، نو دا ټول رحمتونه راوالي په دې مخ باندې راواچي. ځکه د انسان په دې ټول جسم کې د ټول اشرف او احسن ځای چې کوم دی مخ دی. د دې وجه حکیم الامت مولانا صاحب علی تنویر رحمت الله علیه فرمایي وای کم انسان چې دعا وکي دعا او دې د خپل لاس راواغستل او په دې مخ باندې جوخ راوخ کودل، فرمایي وای دې لاس د جوخ راخ کودو په وجه باندې د مخ بیمارونه به الله ساتي، د مخ بیمارونه به الله ساتي. معنا دا ټول رحمت په دې مخ باندې مضبوط ولګېدو، د دې د مخ کې چې څومره بیماری نه جوړېږي د دې بیمارونه به الله ساتي. نو زما عزت پوندو دا د مانځه باره کې بیان و چې موږ تاسو څومره نه کېږي پابندۍ سره موږ صرف د جمعې مانځه نه راځو، بس جمعې مانځه راشم د جومات دروازه وینم، باقي ثابت هفته چې کوم د عزت پوندو دغه حال د مانځه طرف ته نه راځم. عزت پوندو د چا به اسم ونه کوي، اسم څوک د چا نشي کولی. هر سړی ته الله رزق ورکوي، بېشکه د رزق الله وعده کړې ده. خو چې کم سړی ګورې مونځ نه کوي، زما دې قسم یې کوي په زندګۍ کې برکت وي. زه ته قسم خورم که په زندګۍ کې برکت وي. کم سړی چې مونځ نه کوي، زه ته قسم خورم که په کور په رزق کې الله برکت اچوي. کم سړی چې مونځ نه کوي دا به همیشه دپاره بیماري، دا به شرط هم ټیک نشي. ځکه مونځ کې الله صحت ښودی دی، مونځ دا صحت دی، مونځ کې الله پاک شفا ښودی ده، دی به همیشه دپاره چې کوم دی بیماري. کم سړی چې مونځ نه کوي د دې په کور کې به روزانه چې کوم دی شر او فساد. کم سړی چې مونځ نه کوي دی په دنیا ګټي، خو په دنیا کې به الله برکت نه اچوي. نو زما عزت پوندو چې مونځ مونږ به هیڅ حال باندې نه پرېږدو، هیڅ حال باندې چې کوم دی مونځ مونږ نه پرېږدو. کم سړی چې مونځ پابندۍ سره کوي، رزق کې بې برکتي، ژوند کې بې برکتي، اولاد کې بې برکتي، په کور کې بې برکتي، الله به دې خوشحاله، قبر به ښایسته، جنت کې به الله داخل کړي. دا ټولې خبرې رب العالمین په مانځه باندې کړي دي. چې کوم ځای کې الله پاک قرآن مجید کې تاسو وګورئ پکار ده چې یوه کرته الله پاک د مونځ تذکره کړې وی، لیکن الله پاک زما او ستا د ترغیب او پوهې کولو دپاره 300 مرتبه بعض علما لیکي صراحتا اشارتا یا د ضمیر په لحاظ سره 200 کرته رب العالمین د مانځه تذکره کړې ده. 200 کرته یا 300 کرته اشارتا چې ای زما بنده مونځ کوه، ای بنده واقیم الصلاه. کله ته الله فرمایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر، کله الله فرمایي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، کله الله فرمایي اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل، کله ته الله فرمایي الذين امنوا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. یعنی بار بار عجیب عجیب انداز کې موت ته الله پاک د قرآن په تعلیمات سره تعلیم راکړي، د قشند احادیث مبارکو په لحاظ سره موت ته تعلیم راکړي. ان شاء الله موږ تاسو د دې بیان نه صرف او صرف دا مقصد وارو چې بس د نن په زمانه څومره کمزوري شوې ده، زمانه څومره منځونه قضا شوي دي، زه به د خپل منځونه قضا را وګرځوم او د نن نه پس به ان شاء الله خپل منځ پابندۍ سره با جماعت تکبیر الله سره کوم. الله جل شانه دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي، الله د تمام امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. سمې سمباور الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زموږ زندگی عمل جوړ کړي، الله عمل کې اخلاص پیدا کړي. الله زموږ منځونه موږ ته پابندۍ والا منځونه نصیب کړي، الله موږ ته پابندۍ والا منځونه نصیب کړي. الله زموږ په منځونو کې خشوع خضوع پیدا کړي، الله زموږ په منځونو کې خشوع خضوع پیدا کړي. الله د رحم او د کرم معامله وکړي. 3 ورځې مخکې تقریبا اول شام وفات شوي، دعا وته کوي الله رب العالمین دې مغفرت وکړي، اسمندگان ته الله صبر جمیل ورکړي، سیئات الله پاک حسنات باندې بدل کړي. آدم علیه السلام نو واخله ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې، بلکې د قیامت د سبا پورې چې څونه مسلمانان ډکیږي، الله د ټولو مغفرت وکړي، الله د ټولو مغفرت وکړي، الله د رحم او د کرم او د عافیت او د درگذرۍ معامله وکړي. اخر وقت دا فاقه او عظیمه کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد سنت